بسم الله الرحمن الرحیم. د اختر په ورځ باندې دا مسلمانان یو بل ته تحفې تحائف لیږي او په دې باندې د مسلمانانو زړونه خوشحاليږي. په دنیا کې دا مسلمانان یو بل چې تحفې ډالۍ وغیره لیږي نو په دې باندې هغوی خوشحاله شي او هغه د خوراک څیز وي یا د څښلو څه اشیا وي یا پیسې وي دا چې مسلمانان یو بل ته د هدیې په تور ورکړي نو دې ته خوشحالیږي. نو داسې د مردگانان هم زمونږه تحفو تحائفو ته محتاج وي. اهل اسلام مردگانان دوی ته عموم د تحفو ضرورت دی، نو دوی لا د خوراک کا کڅوګ لیږي تحفه وغیره لیږي نو په دې باندې د هغوی ضرورت نه پوره کیږي. زمونږه د مسلمانانو چې کم اموات دي او کم مړي دي نو دغه مړو دپاره عموم یو تحفه لیږل پکار دي. حدیث مبارک کې راغلی دي چې د اختر په مبارکه ورځ باندې چا 300 ځله سبحان الله وبحمده وویله نو الله تبارک وتعالی به د دې بنده د وظیفې په برکت چې مړو ته بخلی دغه مړو له هر یو قبر ته 1000 قسمونه د انواراتو د نورونو ور وبخي ورلیږي. بیا چې دا بنده کله په خپل وفات شي نو دغه بنده ته د دغه کوم وظیفې کړي د دې په بدل کې الله تبارک وتعالی د قبر کې هم 1000 اقسام د انواراتو اخودلی وي او چې دې څنګه قبر کې خودي شي نو هغه انوار د ته ملاويږي. نو د عید الفطر په ورځ باندې سبحان الله وبحمده صرف دا الفاظ 300 ځله ویل پکار دي. عید الفطر باندې 300 ځله سبحان الله وبحمده بس دا الفاظ ویل دا سنت دی او په دې باندې چې مړو ته وبخلی شي نو هر یو مړی قبر ته الله پاک د دغه وظیفې په برکت 1000 قسمونه انوارات داخل کی. دا بداسي لکه مونږ چې په دنیا کې د یو میلمستیا کو او د خوراک په ټیم ته د خوړلو سیزونه ګڼ کېږدو نو په هغې هغه خوشحاله چې زما دومره خاطر او دار مدار وکړو یا د څښلو په ټیم کې د چایو په ټیم کې د هغه د چایو اشیا ورته کېدو هغه ډېر خوشحاله چې زما دومره دار مدار او خیال وساته. نو داسې د اختر په ورځ تاسو مړو له 1000 قسمونه انوار د دې وظیفې په شکل ولیږئ. په خپل ځان تم دعا وکړئ، خپلو مړو تم دعا وکړئ، ما ته هم دعا وکړئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.